نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د باطن صورت سره ظاهر صورت هم ډیر زیات ښکلی و. صحابه کرامو د خپل وسعت او د قدرت چې څومره هغې الله ولا طاقت ورکړو هغه شانتې بیان کړی دی، خو د الله د رسول ښایست د بیانولو نه وتی دی. په یو روایت کې راځي برا ابن عازب رضی الله تعالی عنه فرمایي وی په ټولو خلکو کې به اعتبار حسن د الله رسول ډیر زیات ښایسته و. فرمایي وی د الله رسول نقد ډیر زیات اوچتو چې سړی ډیر زیات اوږد شي بیا هم ډیر بد ښکاري، وی نه ډیر زیات ټیټو چې ډیر ټیټ شي نو بیا هم بد ښکاري، وی درمیانه وی د الله رسول د لاس تلی او د خپې وی داسې ډبلې ډبلې شانتې وي، وی غوښې شانتې پکې وي ښکلې ډبلې شانتې د الله د رسول غوښې وي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وی لاسونه د کم تلی دی وی دا داسې معتدل ښکلې شانتې وو. په بل یو روایت کې راځي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی نه ډیر زیات سپینو وی داسې غنم رنګ شانتی وو او وی تورواله په هغه کې لک شانتی مایل هغه تورواله چې انسان کې کشش راولي چې خلق ورته یو ځل وګوري دوباره هم د کتو کوشش کوي. او ویخته وی د الله رسول ویخته وی نه ډیر زیات ګول او نه ډیر زیات سیده وو او وی کله به چې پکې ګومنځ اواله وی ته وی چې د سوارلسم سپوږمۍ ده وی داسې ښکلې به د الله رسول ښکارېده او چې کله بتله رفتار به کولو وی چال چلن به داسې وو د عاجزې به وی داسې نه چې د قبر نه به ګرځېدو او وی لاندې به د ډیر زیات عاجزۍ نه کتل. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ما لس کاله د الله د رسول خدمت کړی دی، وی په دې لس کالو کې کما چرته یو کار نه دی کړی د الله رسول د هغې په نه کولو زه چرته نه یم ملامتې کړی او که یو کار مې کړی هم دی د الله رسول پې زه نیم رټلی. او فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وی هغه به کله مونږ کره راغو وی زما مور وله د چمړې یو بستره جوړه کړې وه وی په هغې کې به سم لاسته وی یو پیره چې کله سم لاسته نو وی زما مور راغه وی د هغې ځان سره شیشه راوړه وی د الله رسول د خولې مبارکې په شیشه کې بندولې وی د الله رسول ورته وی ام سلیم داسې کې وی د الله رسول وی ستاسو دا کم خوله د وی دا داسې خوشبویي کوي وی چې دا زه په نورو عطرو کې میلو کم هغه عطر پې نور معطر شي نو وی زه دا په دې کې بندوم وی ویښته به هم د هغې چې کم ویښته به پاتې شو ځان سره به محفوظ کول. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کله چې د وفات وخت راغه نو وی وصیت مې وکړو چې هغه کم حنوت به و چې مړی نه کم د پاسه مړی د پاسه خوشبو لګوي یا پې هغه ګولی شانتې پرېږدي وی ما دا وصیت وکړو چې د الله رسول چې کمه خوله د وی هغه زما په وجود باندې ولګوئ وی زما په وجود باندې هغه خوله ولګوله وی صحابو به دا معیارو د الله رسول به په دې وجه باندې پیژندو د بدنې په کوڅو کې چې په کومه لاره باندې به تیر شو هغې به وی په دې لاره د الله رسول تیر شوی دی وی داسې خوشبو به د هغې د هغه خولو نه خطا وی چې د مشکو د عنبرو به هم داسې خوشبو نه وه یو اعلی قسمه خوشبو داسې عجیبه خوشبو چې هغه خوشبو په دنیا کې ملاوېدل هم ناممکنه وه وی صحابه کرام به په هغه کوڅو کې هغه خوشبو پسې روان وي چې په دې کوڅه باندې د الله رسول تیر شوی دی. په روایت کې راځي ابو عبیده بن محمد بن عامر بن یاسر رضی الله تعالی عنہ دی وی ما حضرت ربیع بن معوذ بن عفران نه تپوس وکړو وی ما ته د الله د رسول صفت بیان کا وی راته وی بچیا وی کتا د الله رسول کتلیو وی دا شکل مبارک داسې و چې هغه به روتو تا به وی که چرته نور روته داسې ښکلې چهره الله تبارک وتعالی ورکړې وه. جابر ابن سموره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خسته غټې غټې سترګې خسته کلو خوله وی د الله رسول به وی په سترګو کې وی هغې به رانجه نه وچولې خو سترګې دومره ښکلې وي دومره پړک به یې والو چې تا به وی که رانجې اچولې دي او د الله رسول به د عام خلکو په شانتې په ټق ټق نه خاندل وی صرف به تبسم وکړو وی چې هغه به وخاندل نو وی داسې مزه به یې کوله وی صحابو په مجلس کې به چې ناستو وی داسې عجز انکساري به پکې وه چې پته به یې نه لګېده چې سردار څوک دی
محبوب څوک دی زمونږ د الله رسول په دې میاشت کې پیدا شوی دا یو میاشت موږ دپاره د سیرت دپاره ده ښکلې میاشت ده د الله د رسول سیرتونه پکې وورې خو د بدعاتو رسوماتو نه ځان وساتئ